ډاکټر صاحب دا خبره چې غریبانان خلک دي او ما د علاج لپاره ما د هغې د خدمت لپاره دا کلینیک کولاو کړی دی. زه به دا ووایم چې په سوونو ډاکټرانو نه دا خبره ما اورېدلې ده، خو همدغه ډاکټران وي چې بیا د میډیسن کمپني ورله لیپټاپ ورله ورکي، په مري او په مارګلا کې ورته پارټي ارینج کي، نو د هغوی هغه 2 نمبر دوایي مریضانو ته لیکي، د مریضانو نه پیسې اخلي، کلونه تیر شي خو هغه مریضانو په بیمارۍ کې څه کمی را نشي. څنګه ستاسو پروګرام دی د میډیسن د کمپنو نه به لیپټاپ یې اخلي، پاټۍ ماټۍ به یې چل بسي. بل سوال طرف ته راځم، ما داسې ډاکټران هم کتلي دي چې هغوی ناست په ایمرجنسي کې وي په ګورنمنټ هاسپټل کې، او مریض ته وایي چې یاره ته دا ټیسټونه وکړو، اوس خو زما د او پی ډي ټایم ختمیږي او ماښام په پلانکي ځای کې زما کلینیک دی هلته کې راځه. د لوټ مار یو بلې ذریعې جوړه کړي، پرایویټ کلینیک یې ورته کولاو کړي، نو انشاءالله چې ستا ایمرجنسي جوین کې او پی ډي کې کینې نو څنګه چل به هلته کې به هم دا خپل کلینیک دا غځای نه چلی که نه. او ده چې کله ووي چې یاره ما په تنګي کې کلینیک کولاو کړی دی، تاسو د رب په ذات باندې یقین وکړئ چې زه ډېر زیات خوشحاله شوم. د هغې وجه دا ده چې دلته کې زموږ سره په غیر چاپېره خلک غریبانان دي، او دا بدقسمتۍ نه ډېر ډاکټرانو لوټ کړل. 1000 روپۍ 500 روپۍ فیس ته اخلي، او ډاکټر صاحب پیژنم، نوم یې نه اخلم ډېر معذرت سره، کله خو یم چې نوم یې واخلم مړه چې دا خلک یې وپېژني دا جالساس. د سر درد دپاره به دی تا ته وروره پنډ دوایان یې ولیکي، نو نه هغه سړی خوړی شي او سر درد خو بیا ګنټه دوه ټیک شوي نو بس هغه بیا ډسبین ته وغورځوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگرخان ما خدا وخت د ضلع چارسدی د تحصیلي تنګي په یو کلینیک کې موجود یم. ډاکټر شیر علي تاسو ما سره وینئ، زما شاګرد پاتې شوی دی. ډېر زیات خوشحاله یم د ډاکټرانو نه چې کومې ګیلې وي یا چې کوم هغه مسلې زما مخې ته د ډاکټرانو نه راغلي دي، نو زما خیال دا دی چې دغه مسلې به د ده په شکل کې ختم شي، چونکې دا خو پوره مسله ده، پوره ملک ته پوره معاشره ده، خو دی به پکې هغه په وړو کې به د مالګې کردار ادا کي. ایم بی بي ایس یې کړی دی، خپل کلینیک یې کولاو کړی دی. شیر علي خانه ډېره زیاته مننه. په پېښور کې په بل ځای کې د کلینیک ولې نه کولاوه، ډېرې پیسې به دې ګټلې د نورو ډاکټرانو په شانته کې. السلام علیکم سنگرخان وروره، ستا د ټایم ډېره مننه. او بالکل زما نوم ډاکټر شیر علي دی، د تنګي سره تعلق ساتو او ستاسو سټوډنټ هم پاتې شوی یم. هغه بالکل ستاسو خبره صحیح ده. او دې تنګي ته دلته ما خو چې کوم ایم بی بي ایس وکړو، بیا چې کوم ټریننګ هم وکړو او هاوس جاب وکړو، سوچ دا و دلته کلینیک کولولو دغه چې دا زموږ ټول غریبانان خپل خلک ښه ټریټمنټ وشي، ښه علاج وشي، د دوی چې کوم دوی ته کومې مسلې دي هغه موږ سره شیر کړي، او د چا وس نه کېږي راتلی شي هر څوک انشاءالله هر قسمه مسله وي انشاءالله. ډاکټر صاحب دا خبره چې غریبانان خلک دي او ما د علاج لپاره ما د هغې د خدمت لپاره دا کلینیک کولاو کړی دی، زه به دا ووایم چې په سوونو ډاکټرانو نه دا خبره ما اورېدلې ده، خو همدغه ډاکټران وي چې بیا د میډیسن کمپني ورله لیپټاپ ورله ورکي، په مري او په مارګلا کې ورته پارټي ارینج کي، نو د هغوی هغه 2 نمبر دوایي مریضانو ته لیکي، د مریضانو نه پیسې اخلي، کلونه تیر شي خو هغه مریضانو په بیمارۍ کې څه کمی را نشي. څنګه ستاسو پروګرام دی د میډیسن د کمپنو نه به لیپټاپ یې اخلي، پاټۍ ماټۍ به یې چل بسي؟ نه داسې څه اراده خو نشته، ځکه چې مونږ خپله د دې معاشرې غریبې معاشرې نه راوتي وو، خپل مونږ ته د هر چا خپل حالات و دا هر چا چې څنګه کور حالات دي داسې زمونږ هم دي هر څنګه. نو انشاءالله سوچ هم دا دی، فکر هم دا دی چې خلک ډېر زیات سفر نشي. ټیک ده، الله دې وکړي چې ستا دغه کوم سوچ دی په عملي توګه هم دغه ټیک او ټیک ثابت شي. زه ځکه یریږم چې په سوونو ډاکټرانو نه ما انټرویوز کړي دي او ټول هم دغه خبرې کړي دي، او په اخره کې بیا په خپل انټرویو باندې شرمولی یم، شرمنده کړی یم. بل سوال طرف ته راځم، ما داسې ډاکټران هم کتلي دي چې هغوی ناست په ایمرجنسي کې وي په ګورنمنټ هاسپټل کې، او مریض ته وایي چې یاره ته دا ټیسټونه وکړو، اوس خو زما د او پی ډي ټایم ختمیږي او ماښام په پلانکي ځای کې زما کلینیک دی هلته کې راځه. د لوټ مار یو بلې ذریعې جوړه کړي، پرایویټ کلینیک یې ورته کولاو کړي، نو انشاءالله چې ستا
ایمرجنسي جوائن کی او پی ډي کې کینې نو څنګه چل به هلته کې به هم دا خپل کلینیک دا غځای نه چلی که نه؟ نه انشاءالله بس اراده خو دغه ده چې ایماندارۍ سره انشاءالله او خدمت ته خپل معاشرې خلکو خدمت ته انشاءالله او څومره زمونږ نه کېږي هومره به انشاءالله خپل ایماندارۍ سره کو. دا کلینیک صرف دا نه دی چې دا پیسو دپاره یا دغه دپاره مونږ چې هر ځای کې یو زمونږ کو دلته یو کو هسپتال کې یو کو ایمرجنسي کې هر ځای ته چې څوک راځي هغوی به انشاءالله هغوی څه مسلې وي د هغوی ښه په زړه باندې د مونږ سره شیر کوي انشاءالله هغوی ته به ښه سټسفیکټري جواب میلاویږي انشاءالله. صحیح ده. ښه دا راته ووایئ چې ستاسو فیس څومره دی دلته کې مریض دله راشي څومره فیس به اخلئ؟ فیس خو یاره مونږ خو کوشش څومره کوو د دې د خو ټول زمونږ غریبانان خلک دي نو ووایو چې فیس دغه لږ فیس ته واخلو څومره وس کېږي زیات څوک چا نه 300 واخلو چا وس نه کېږي هغه دې هم نه ورکوي انشاءالله خو بس دا چې علاج وشي انشاءالله که نه. صحیح ده. ډاکټر صاحب یو خبره دې وکړه چې که د چا وس نه کېږي نو هغه دې نه ورکوي نو دا خبره بیا وکړه چې هغوی نه په حقیقت کې به نه ورکوي که نه هسې یو خبره دې وکړه. بالکل بالکل چا وس نه کېږي انشاءالله هغوی سره به ډېره مرسته کېږي انشاءالله. صحیح ده. هر څه کې به ورسره انشاءالله مرسته کېږي. ټیک ده. ښه د هغې نه علاوه تاسو چونکې یو جنرل ټریټمنټ کوئ ام بی بي ایس هم کړی دی نو کم قسمه مریضان تاسو له راتلی شي چې د هغوی تاسو علاج کوئ ښه د هغې سره صرف علاج به وي که نه کاونسلنګ به هم وي او لږ وضاحت وکړئ د خلکو ته عام مریضانو ته چونکې زموږ پروګرام به زیات تر عام خلکه ګوري کاونسلنګ نه څه مطلب دی؟ بالکل زه خو ایز جنرل فیزیشن ډاکټر یم انشاءالله چې څومره وجود کې څومره بیماری دي انشاءالله سر نه خپو پورې د هغې علاج کوو زیاتره چې کوم ګردو مسلې دي د سینې مسلې دي مرۍ مسلې دي نور هر څومره مسلې دي نن سبا چې کم دي د خلکو ډېرې سترګې خوږ دي چې وایرل کنجکټیوایټس ورته وایي هغه یو دغه راغلی لهر راغلی دی انشاءالله د هغې ټریټمنټ به هم کېږي. بل دا زیاتر زمونږ خلک چې کوم دي دلته کې هغوی ته ډېر ټایم نه شوګر ورته وي ډایبیټیس چې څه ته وایي خو هغوی ته د هغې بالکل اندازه نه وي او شوګر دا داسې مرض دی چې دا ټایم سره ستا ګردې خرابوي ستا سترګې خرابوي معده خرابوي زړه خرابوي لکه ټول هر ستا وجود ټول خرابوي نو د دې علاج پکار دی. بل علاج سره سره د هغې چې کوم دی کاونسلنګ دی کاونسلنګ دا چې ته به څه خورې څه به نه خورې او د هغې حساب ایکسرسایز وغیره نو د هغې انشاءالله ټول ډیټیل ښه وضاحت سره انشاءالله هغوی به انشاءالله هر څه به ورسره. ښه زه راته ووایئ چې ستاسو ټایمنګ څه دي کلینیک د څه وخت نه څه وخته پورې کولاو وي؟ کلینیک په انشاءالله ډیلی د سهار 10 بجو نه واله ماښام 5 بجو پورې به انشاءالله دلته ناست یو خدمت ته به ناست یو انشاءالله. د هغې نه علاوه چوټي ستاسو به کله وي؟ اتوار په ورځ باندې به چوټي انشاءالله اتوار ورځ به ستاسو کلینیک بند وي. ښه د هغې نه علاوه که چېرې یو مریض وي هغه ته د ټیسټ ضرورت وي نو چې تاسو خو له خپل سایډ نه اعلان وکړه چې یاره زه مفت علاج هم کولی شمه هغه ټیسټ تاسو د کوم ځای نه کوئ نو لیبارټري در سره خپله شته یا داسې څوک پېژنئ چې هغه دغه کوي د هغه مریض سره ګزاره کوي؟ هغې وجه دا ده چې دا خلکه پروګرام اوري نو بیا به وایي چې یاره ډاکټر صاحب په هغه ویډیو کې ویلي چې مونږ یې مفت کوو هغه بل د لیبارټرۍ والی سړی چې دی نو هغه به د ده نه 500 هر څو ټیسټ چې ترې اخلي نو هسې نه چې هغه شی هم ستا په کاته کې راځي. نه لیبارټري اخو ټیسټونه خو سنګر خان به چې کله ضروري وي که نه اوس چې ټیسټ وکړو نو هغې نه مونږ ته ډېر ښه اندازه وشي چې دا بیماري دا کو نه ده. مطلب مې دا دی چې هغه کم سړی تا له ټیسټ کوي هغه خو به ستا خپله لیبارټري ده د هغې که سړی غریب وي نو پیسې به ترې نه اخلې که نه لیبارټري د بل چا ده؟ نه لیبارټري خو زما نه ده خوا کې مونږ سره لیبارټري شته خو هغې کې به هم انشاءالله هغوی هم خامخا رعایت به کوي ولې نه بالکل چې څو د هغې نه انشاءالله